کابل نیوز ګران لیدونکو سلام، زه ولید ښه راغلاست. د یو خانه د مجموعاً د انتخاباتو مبهم راتلونکي انتخابات کېدای شي نشي کېدلی، اوس پورې ووټر لیستونو باندې کار نه دی شوی، نوې ټکنالوژۍ خبره چې کېږي هغه تر اوسه پورې خبرې چېرته ده، حوزو تقسیم لا انتخاباتي حوزو تقسیم هغه لا تر اوسه پورې نهایي شوی نه دی، ډېر مشکلات یې په لاره کې دي. سره دې چې د انتخاباتو کمیسیون وایي چې که موږ ته بودیجه او امنیت زموږ تامین شي نو موږ انتخابات په خپل وخت کوو. د ده په خوا کې په خپله کمیسیون باندې اتهامات دي، د خپلمنځي اختلافاتو نه نیولې د فساده پورې او د حکومت د مداخلې پورې. همایون وایي چې رئیس جمهور مخکې نه د دوی نه استعفا لیکونه اخیستي دي چې تاریخ ورباندې نشته دی چې سبا ته وکولی شي د فشار په توګه استعمال کړي، یعنې که څوک د رئیس جمهور خوښ نه وي نو هغه به مخکې نه استعفا یې ورسره ده. نو دغه ټول وضعیت ته چې وګورو، اول دغه بحث چې انتخابات کېدونکي دي که نه دي، بل که سر د وخت نه کمیسیون په دغه شکل وي یا د کمیسیون بدنامیږي، کمیسیون خپل حیثیت او اعتبار د لاسه ورکوي، نو که دا کمیسیون حتی انتخابات هم کړي، دا انتخابات به موږ ثبات خواته ویسي که بحران خواته به ویسي. په دې باندې بحث کوو. په دغه بحث کې موږ سره ملګري دی ښاغلی لطیف فارش سیاسي چارشنونکی، زموږ بل ملګری دی ښاغلی ضیاءالحق قمرخیل د ملي ثبات د ټولنې مشر، او زموږ دریم ملګری دی ښاغلی یوسف رشید د فیفا اجرایي رئیس. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. رشید صاحب، تاسو که اول په دغه باندې بحث وکړو چې دا انتخابات اوس پارلماني انتخابات کوم وخت چې د اعلان کړی خو ورته بیخي لږ وخت پاتې دی، لیکن نه ووټر لیستونه جوړ شوي دي، نه د حوزو تقسیم چې څه رقم به کېږي، پخواني سیستم باندې به کېږي که اوس دی چې خبره کوي، د نوې ټکنالوژۍ خبره دی چې حتما په همدې باندې موږ انتخابات کوو، اوس هغه معلومه نه ده سرنوشت دی. تاسو ته ممکن ښکاري که نه ښکاري پارلماني انتخابات او بیا رئیس جمهوري انتخابات کېدونکي دي که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته، همدارنګه عزتمندو لیدونکو ته. موږ هم په دې اړه باندې اندېښمن یو ځواک صاحب چې یو لوی منزل په مخ کې ده او ډیر مهم، ولې کومه هغه آمادګي یا چمتووالی چې نیول شوی ده یا نیول کېږي، وضعیت په کتو سره، شرایطو په کتو سره موږ داسې معلومېږي چې ډېر تر اوسه پورې بېرته پاتې یو. ستونزې هم په کمیسیون کې موجود دي، هم په حکومت کې، هم سیاسي اړخونه، هم حقوقي اړخ او هم تخنیکي اړخونه. کمیسیون کې زموږ هغه سپارښتنه له اوله دا و چې باید دوی هغه لومړیتوبونه باید د سره معلوم کړي چې موږ ته پارلماني ټاکلو لپاره کوم څه ډېر مهم دي. تمه او توقع ډېرې زیاتې دي، ولې څه چې کولی شو هغه باید وکړو تر څو راتلونکي ټاکنې د موږ حداقل هغه د منلو کچه یې اوچته شي. په دې ملک کې سیاسي اړخونه یې ډېر جنجالي دي انتخاباتو. تاسو هر څومره آمادګي ونیسئ، ولې چې د سیاسي اړخ لپاره کار ونه کړئ نو منل بیا ستونزمن دي، او هغه تخنیکي اړخونه، حقوقي اړخونه ټول تر پوښتنې لاندې راولي. د سیاسي اړخ که د فتن پرېږدو، په هغې وروسته بحث کوو. یوازې د تخنیکي اړخ، ځکه دغه که تخنیکي لحاظه او د امکاناتو لحاظه که انتخاباتو کېدل شونې نه وي او انتخاباتو کمیسیون وایي چې نه موږ یې کوو انتخابات، که بودیجه راکړي او امنیت راکړي راته نو موږ یې کوو. د خپله خو ګرچې دوه مهم سوالونه دي، ډېر مهم سوالونه دي، که بودیجه وي او که امنیت وي، خو زه فکر وکړم چې دا دواړه شته دی، لیکن د دې دواړو نه بغیر نور امکانات چې دغه انتخابات چې کوم اقدامات ته ضرورت لري، د حوزو د ویش نه نیولې تر دا مختلف، آیا ممکنه ده چې دغه پارلماني انتخابات خپل وخت کې وشي که نه؟ زه راځم تاسې موضوع ته. ګورئ، د ټاکنیزو حوزو موضوع دا یومه میاشت ده چې په حکومت کې ګراو ده. ولې ګراو ده؟ ستونزه پکې څه ده؟ که د کمیسیون له طرحې سره د موږ مشران
په حکومت کې موافق نه دي خو رد دي کی دوه ماده همدغه تقنیني فرمان واک ورکړی ده کابینه نه منظوري بل اخر رد کیږي په دلایل سره کمیسیون په خپل کار پوسی که قبول کیږي منل کیږي خو باید ومنل شي تر څو هغه اړوند ادارې په کار وکړي د حوزو جوړول د کوټو جوړول نه دي نو ولې ځوړنده ساتلی یا د رد کی یا د تایید کی ولې ځوړ حکومت څه اراده دي نه ښکاري دی چې ځوړنده ساتلی څه کول غواړي حکومت په حکومت کې خو تاسو معلومه ده چې دوه ډلې دي یو ډله د حوزو له کوچني کېدو سره موافق ده او بل نه ده موافق نو دوی له دې هم ډارېږي که دغه موضوع د میز په سر باندې راوچي بیا د منځ کې اختلافات چاغ نشي او غوښن نشي نو دغه به ورځ کیږي کنه اوس دا تصمیم به ورځ نشي یا به فرضاً رئیس جمهور تسلیمیږي یا به رئیس د اجرایه تسلیمیږي خو دا خبره د ظرف فیصله کی کنه ولې نه تسلیم بل نه په دې باندې ټینګارم دا ده چې خو اصلي منطق باید بحث شروع مبدا وي هر منطق چې قوي او عملی او هدف ته خلک رسوي د خو ټاکنو لپاره هغه به ومنل شي لاره خونه شي ویره ود پدې ولا بعد مرغه خپل د سیاسيونو خپل توازن ته پکاتو سره چې چیرته حوزه وړکې شي توازن په پارلمان کې ګډوډ شي د ګټوي او د پزر توان به وي هغه اړخو د فکر کوي په دې فکر نه کې چې سره کوم دغه سیاسي سالي اصلي میدان ته وغځوي نتیجه نو څه ده نتیجه دا چې به موږ انتخابات کوي شو نتیجه دا چې بعد سوري راځي په کمیسیون باندې پالمي راځي په کمیسیون باندې او کمیسیون هم له بعد مرغه چې موږ ور ورته ویل چې باید دغه بحث حکومت سره تاسو یې ورخیزه کوي په مکتوب باندې نه کې چې تاسو دغه بحث حکومت سره خلاص کوي بیا وایي چې موږ ملامت نه یو قانون په 15 ماده کې وخت تاسو درکړي چې حوزه وړکې کړی نو که چې حکومت دا نه عملي کوي تاسو تر هم یا نه مني یا بابي ز تیروي نو تاسو ولوسمشر سره باید دغه موضوع په ډیر جدي توګه وڅېړئ او وخت ورکړئ که چیرې تر 10 ورځې پورې یا تر 15 پورې موږ د حکومت نه ځواب نه اخلو دا د کمیسیون پریکړه او کمیسیون به دا کار کوي یو مستقل کمیسیون ده دقیقاً ولې کمیسیون هم په دغه ورته کې ډیر په قاطعیت سره کار نه کوي د استقلالیت لپاره خو په قانون کې وضاحت ورکړي چې کمیسیون خپلواک ده قانون زه نه یادوم بیرسته په بحث کوم چې غیر د قانون نه مثلا همایون وایي چې د دې استفاګانې مخکې نه رئیس جمهور اخیستې دي چې تاریخ په نه دی لیکل شوی نو د چا استعفا چې مخکې نه کدا رښتیا وي که دروغ وي خو هم باید سپین شي او که رښتیا وي نو د دې کمیسیون استقلالیت به څنګه کیږي په دې بیا وروسته بحث کوو چې که استقلالیت هم نه لري نو بیا نو انتخابات به زمونږ څنګه کیږي تاسو د منخ خبره وکړله بیا به د دې انتخاباتو منخ څنګه کیږي امرخیل صاحب داسې ښکاري چې د پارلماني انتخابات په خپل وخت کې ګران دي خو یو نظر یو فکر دغه سم دی چې حکومت غواړي یا بهرنیان غواړي چې ریاست جمهوریت انتخابات او پارلماني انتخابات یو ځای سره وکړي که دا یو ځای سره وشي د نتایجو اغیزې بسوي او که بیل وشي دا به څنګه خبرې یو ځای کېدل تاسو ښه او که نه باید بیل وشي مننه جناب ځواک صاحب بسم الله الرحمن الرحیم زه خپل سلامونه تاسو همدارنګه د میز ګډون کوونکو ته تاسو د تلویزیون د لارې د افغانستان نجیب او شریف لوست وړاندې کوم مننه کوم چې په دې بحث کې ګډون کوم ټاکنې د کې شک شبهه نشته ده چې باید یو کال تر مخه ترسره سوی وای او پارلمان د روان کال په اوایلو کې باید په خپل کار باندې پیل کړی وای بدبختانه دغه کار ونه سو او توقع دغه و چې د افغانستان حکومت پس له دې نه چې ولسمشر لوړه وکړي حکومت جوړ کړي د ټولو نه زیات تمرکز په پارلماني ټاکنو وکړي بدبختانه حکومت ډیره توجه ونه کړه او د نه توجه په نتیجه کې ستونزې مشکلات رامنځته سو او په ټوله کې په یو ډول باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او هغه څیرې چې هلته کار کول تیر کمیسیون د سیاسي توافقنامې قرباني سول سره له دې نه چې هغه توافقنامه هیڅ حقوقي اړخ نه درلودل هیڅ قانوني اړخ نه درلودل فقط د دوو شخصیتونو همدارنګه د نړیوالو په موجودیت کې ترسره سوی او تیر کمیسیون د انتخاباتو یو قانوني کمیسیون خو بدبختانه په هغه وخت یو سالم غږ جګ نه سو نه مدني نهادونه جوړ جګ چې خلاف د نافذه قوانینو دغه کمیسیون ړنګېږي باید ړنګ نسي هغه کار ونه سو وروسته اصلاحاتو کمیسیون جوړ سو په هغې کې هم رهبري ونه منل سو چې شکریا بارکزی وه دوباره د اصلاحاتو کمیسیون پس له 7 میاشتو 8 میاشتو ځنډه جوړ سو چې هغوی هغه پروسه مخته ویوړه
تقنیني فرمان راغی او بالاخره نوی کمیسیون رامنځته سو. خو په ټوله کې بدبختي دا ده چې سیاسیونو کله چې هغه کمیسیون جوړ سو، سیاسیونو په هغه وخت کې خپل غږ جګ نه کړ. کله چې کمیسیون جوړ سو دغه پروسې د کمیشنر صاحبانو مخ ته وړه، سیاسیون خاموشي اختیار کړه یا کوشش دا کول چې دوی خپل چهرې هلته وګمارل سي، ځای په ځای سي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته لاره پیدا کی، یا یې جدیت ونه ښوده یا په هر ډول باندې دوی خاموشي او یا ورته ممکنه نه وه، یا ورته ممکنه خو ځکه وه چې اقلا د افغاني رسنۍ خو د دوی غږ ته ښه انعکاس ورکولی سو. دوی خپله خاموشي اختیار کړه او د دوی جوړښتونه هم داسې دي چې جوړښتونو نه شل شپې او میاشت تېرېږي. یعنې معنا دا ده چې دوی 20 ورځې کېږي سیاستمداران دي، د 20 ورځو یا د 2 میاشتو د 1.5 میاشتې سیاستمداران دي. په ټوله کې یو ستونزه په ټولنه کې پیدا کړه او د هرې خوا نه غږ جګ سو. دریم دا ده چې جناب ځواک صاحب سره له دې نه چې ما د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره کار کړی ده، باید یو انسان عادلانه قضاوت وکړي. د لودین د 2004 نه تر 2014 پورې زه د ټاکنو خپلواک کمیسیون همکار پاتې شوی. همیش چې په افغانستان کې ټاکنې ترسره سوي رهبري تغیر سوي. په 2004 کې تغیر سوه، په 2015 کې تغیر سوه، په 2009 کې تغیر سوه چې لودین صاحب او همدارنګه ډاکټر صاحب نجفي و، په 2011 کې تغیر سوه، په 2014 کې چې موږ او نورستاني صاحب دي همدارنګه نور کمیشنر صاحبانو دا ټول تغیر سو. اما موږ بهبود خواته نه تللی، هم د سیاسیونو ټول تمرکز په ټاکنو خپلواک کمیسیون وي، هم د مدني نهادونو ټول تمرکز په ټاکنو کمیسیون وي، هم همدارنګه د نړیوالو تمرکز وي. اجازه راکړئ زه به مې دغه پوره کړم. تمرکز وي، اما هغه برخې چې ټاکنو په وړاندې باندې کافي خنډ پیدا کوي، چیلنج پیدا کوي، ټاکنې بحران خواته وړي، هغه موږ له یاده باسلي. هغه د سیاسیونو بحث ده، هغه د امنیتي ارګانونو بحث ده، هغه د خپل سړیو قمندانانو زوردارانو بحث ده، هغه همدارنګه د مافیایي کړیو بحث ده، همدارنګه هغه توري پیسې چې د مملکت ته بې حسابه بې کتابې را روان دي د پردیو استخباراتي ډلو، په هغې باندې هېڅوک بحث نه کوي او نه تمرکز ورباندې کېږي. یوازې قرباني یو 4-5 چیرې وي، هر ځل چې هر څوک هلته راځي فقط یو بار مصرف شکل استفاده ته کېږي، هم که کمیشنر وي، که رئیس د کمیسیون وي، که رئیس د دارالانشا وي، اما په اصلي موضوعاتو به څوک بحث نه کوي. حتی که هغوی بیچارهګان بحث هم کوي څوک ورته غوږ نه نیسي. بحث دلته دا جناب ځواک صاحب چې په ټاکنو کې 3 مهم برخې دي. په عملیاتي برخه کې بودیجه چې موجود نه وي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون قانون د انتخاباتو حکم کوي چې حکومت باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته بودیجه ورکړي. د ټاکنو قانون حکم کوي چې حکومت باید د ټاکنو امنیت ونیسي، او دا دواړه عمده مسؤلیتونه دي. کله چې هلته پیسې نه وي، هیڅ اپریشن مخته نه ځي، هیڅ عملیاتي برخه مخته نه ځي، هیڅ برنامه مخته نه ځي. او تر اوسه پورې څومره چې د رسنیو له لارې د معلومات لرم، د ټاکنو خپلواک کمیسیون په اختیار کې پیسې نه دي ورکول شوي. درست. خو خبره هم دغه ده چې د دې ټولو خبرو نتیجه دا ده چې انتخابات، پارلماني انتخابات د کومه نیټه چې اعلان شوې ده د کې تقریبا ناشونی ښکاري. نو اوس یعنی که ریاست جمهوریت انتخابات سره یو ځای کېږي د دې اغېزې به څه وي، او که نه جدا جدا باید وشي؟ د ریاست جمهوریت بحث یو جلا بحث ده، ځکه چې د ریاست جمهوریت اوس هم کم 2 کاله دوره پاتې ده او پارلمان په حدود د 2 کالو خلاف د نافذه قوانینو خپله دوره مخته وړي. که چیرې موږ ټاکنې په 2 کال ونه کړو، یعنې راتلونکي کال کومه نیټه چې دوی اعلان کړی ده، نه ټاکنو خپلواک کمیسیون ته نور اهمیت حیثیت پاتې کېږي، نه حکومت ته پاتې کېږي، نه سیاستمداران ته پاتې کېږي، نه پارلمان د عملا خلاف د نافذه قوانینو کار کوي. یعنې په دې معنا باندې چې موږ ټول باید زیار وباسو، کوښښ وکړو، فشار وارد کړو د افغانستان حکومت باندې چې په هر قیمت کې ټاکنې ترسره سي. یوازې نامني بانه دې ته ونه وسي، یوازې د بودیجې بحث نامني خو سبا هم شته، سبا هم شته، او د کلونو راهیسې 2006 نه چې په افغانستان کې نامني پیل شوی د نوي نظام جوړښت نه بعد تر اوسه پورې هر کال یو د بل نه بدتري ده، او د دې ګارنټي موجود نه ده چې موږ بل کال امن کیږو. امکان د دې لري چې نور هم نه امن اوسو. بل دا ده چې کله چې د قوانینو بحث کیږي چې خلاف د نافذه قوانینو ده، زه فکر کوم چې بهترین اما مشکل په څه کې ده؟ مشکل په دې کې ده لکه رشید صاحب چې یاداوري وکړه، هغه کارونه چې باید ترسره سي هغه نه دي ترسره سوي. مثلا د یو خانه دوی د نوم لیکنې بحث کوي چې موږ نوم لیکنه کوو، اما نوم لیکنه په 4 میاشتو ولې نه دي ترسره شوي؟ دا غفلت، غلطي او که نه اراده هم دغه ته وه چې انتخابات په خپل وخت کې ونشي. یو څه چې زه اورم د رسنیو له لارې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رسنیو سره شریکوي، هغوی د بودیجې بحث ډېر زیات کړي. دوهم دا ده چې حکومت او جمع سیاسیونو په ټکنالوژي باندې ډېر زیات تمرکز وکړي، او موږ په هغه وخت کې هم غږ جګ کړو چې ټکنالوژي سره ټول موافق یاستو، ټکنالوژي ښه خبره ده، ټکنالوژي شفافیت راوړي، بهبود خواته ځو.
اما دا څوک نشي ګارنټي کولی چې ټکنالوژي د په ښه شکل په افغانستان کې استفاده سي. ټکنالوژي یو نورین هم زیږوي، په دې معنا باندې که سبا یو تقلب کېږي، مشکل پیدا کېږي، ستونزه پیدا کېږي، ته په اسانۍ باندې هغه نشي پیدا کولی. اما په مانوال یا عملي هغه کې برخه کې په ډېر په اسانه باندې پیدا کېږي. بل دا دی چې موږ د بېسوادۍ کچه په افغانستان کې اوس هم لوړه ده، د برق ستونزه اوس هم ده، ټکنالوژي سره بله او په ټکنالوژي باندې باور بحث ته څنګه باور ایجادوي سره له دې نه چې 12 کال او د نوملیکنې بحث چې 4 میاشتې 5 میاشتې دوی ورکوي. زه په حیث یو تخنیکي کارمند چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مې کار کړی، جناب ځواک صاحب، نوملیکنه په افغانستان کې د 1 نه تر 3 کلو پورې اړتیا ده. یعنی که په ډېر سرعت تر 3 کلو پورې که ته کامله جامع سرتاسري په افغانستان کې نوملیکنه کوي، دقیقې کوي، سیستم ورته جوړی، دا د 2-3 میاشتو خبره نه ده. 2-3 میاشتو خبره په دې باندې نه ده چې په اسانۍ باندې دغه کار نه ترسره کېږي، ځکه کافي خنډونه مشکلات په منځ کې دي. نو خبره راټوله کړم، ټاکنې باید ترسره سي، ټاکنو ځنډول خلاف قوانینو ده او حکومت باید دا موضوع ډېر جدي ونیسي، نړیواله ټولنه جدي ونیسي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون جدي ونیسي. زما د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه یوه موضوع غوښتنه مې دا ده او تمرکز په کوم چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون که هر مشکل سره مخامخ کېږي، ولس باید په جریان کې واچي. هر څوک چې ورته خنډ پیدا کوي ولس په جریان کې واچي. هر ستونزه چې پیدا کېږي ولس باید جریان او ولس پوهېږي چې دوستانو دغه مشکل دغه موانع دي، زه ځکه ټاکنې په خپل وخت و زمان نسم ترسره کولی. په دې وروسته خبره کوم چې ملت باید په جریان کې وي، څه روان دي، د دې باندې باید خلک پوه شي. عارف صاحب بس تاسو واورېدم، هغه عامیانه اصطلاح ده وایي چې تورو نخودو پسې لېږل، فارسي کې وایي نخود سیاه پسې لوګل. دا د ټکنالوژۍ خبره ده. د دې بحثونه خو ماته معلومه شوه چې دا کمې خبرې چې کمیسیون کوي دا نو دې دپاره نه دي چې انتخابات د خصوصا د پارلماني انتخابات په خپل وخت وشي. دا ټول سبب کېږي چې د انتخابات په خپل وخت ونشي. نو آیا د حکومت اراده هم دا ده چې انتخابات وځنډول شي؟ ولې؟ ځواک صاحب، لومړي سر کې تاسو ته، امرخیل صاحب ته، رشید صاحب ته، همدارنګه د کابل نیوز درنو لیدونکو او کارکوونکو ته سلامونه ونیکې هیلې. تیرو ټاکنو کې چې کومې ستونزې راوزېږېدلې او د هغه په پایله کې چې کله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وزیر راغی او دلته د ټاکنو خلاف د افغانستان د خلکو د رای خلاف یو فیصله وکړه چې پلانې به ولسمشر او پلانې به اجرایي رئیس او د د فیصلې نه 2 ورځې بعد د ټاکنو د کمیسیون مشر اعلان وکړ چې ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی ولسمشر او ډاکټر صاحب عبدالله اجرایي رئیس ده. دا شاید د نړۍ لومړی هیواد دی چې د ټاکنو کمیسیون یو رئیس داسې یو فیصله کوي. تا وظیفه خو دا وه چې بایلونکی او ګټونکی اعلان کړي. دا په قانون کې یا په کوم ځای کې وه چې پلانې ولسمشر او پلانې اجرایي رئیس. د کلیپ هم موجود ده تاسو سره ټول. بالکل نه دغسې وخو دا حقیقت دی چې مجبور کړی شو چې داسې وکړي، یعنې ویې کړه دا کار یې وکړ. له هغه نه وروسته ولس ډېر ناهیلی شو چې موږ خو لاړلو، رایه هم ورکړله، ځینو برخو کې ستونزې، امنیتي ستونزې به ووژل شول، د چا ګوتې پرې شوې، خلکو خپل ژوند یعنې په خطر کې واچو، رایه ورکړل او د رایې په نتیجه کې ستونزې چې وزېږلې هغه نه وروسته چې کوم پروسه طی شوه 100 فصلو کې تفتیش مسله وه هغه حل شوه، یعنې هغه هم ترسره شوه، بیا هم ونه منل شوه تر څو چې بهرانیان راغله یو فیصله وکړه. ولس ناهیلی شو، په د ټاکنو په پروسې باندې بې باوره شو. یعنې د ولسواکي یو اصل چې ټاکنې دي او د ټاکنو په پایله کې د حکومت رامنځته کېدل دي، دې نه ناهیله شو چې که موږ رایه ورکړو او که رایه ورنکړو دا تاثیر نه لري. نه ولس خو ناهیلی درست. اوس وروسته بحث په دې نور هم کوو چې نور عوامل هم داسې دي چې ولس لا ناهیلی کوي. یو د ټاکنو مخکې مشکلات دي او یو د کمیسیون په اړه چې کومې خبرې روانې دي. لیکن دغه ټول اقدامات تر اوسه پورې خبرې وشولې، علت دا دی چې حکومت په لازم وخت کې، په مناسب وخت کې تصمیم ونیو. کمیسیون په مناسب وخت کې جوړ نشو. دغه ټول کارونه حکومت په برخه، یعنی کوم تصامیم چې حکومت باید ونیسي، د حوزو ټاکنه ده، دا ټول کارونه دي چې حکومت باید تصمیم ونیسي، هغه نه نیسي. نو خو نتیجه دا ده چې په خپل وخت انتخابات نه کیږي او یا سم انتخابات نه کیږي. نو حکومت څه غواړي؟ زه راتلم د مسلې ته. نو عمومي برداشت دا و چې نور په ټاکنو کې ګډون نه کوو. یعنې ولس دا پرېکړه وکړه چې ولې چې د ګډون په پایله کې چې څه موږ غوښتل د هغه خلاف راوتله.
نو حکومت جمع نړیوال په دې نتیجه ورسېدل چې که زره په وخت باندې پارلماني ټاکنې ترسره شي د ولس په تاریخي حافظه کې دا مسله مطرح ده چې هغه تېرې ټاکنې څنګه شوې نو ممکن د ګډون کچه څه راټیټه شي نو یو کار به وکړو چې پارلماني ټاکنې ولسمشري ټاکنې همدارنګه د ولایتي شورا ټاکنې دا به په یو وخت کې ترسره کړو یو خو به هغه مالي لګښت که راکم شي بل د خلکو د ګډون کچه به ډېره شي علت دا ده چې 3 ټاکنې په یو وخت کې کېږي زه فکر کوم تر ډېره حده پورې بحث همدا ده چې دا 3 ټاکنې زما په یو وخت کې به ترسره شي چې یو مالي لګښت یو حده پورې راکم شي او بل دا مسله د خلکو له ذهنونو نه نووځي چې تېرې ټاکنې څنګه ترسره شوې او دارنګه په یو وخت کې 3 مسلې حل شي یعنی هم ولسمشري ټاکنې وشي هم د پارلماني ټاکنې هم شورای ولایتي یعنی حکومت تر اوسه پورې په اصطلاح هغه دغونه کار اخیستی لارښوونه چې وځنډوي دا پروسه هغه په همدې خاطر ده چې پارلماني ټاکنې وغځوي دې دپاره چې ریاست جمهوري سره یو ځای کړي او بیا بالاخره دا یو ځای سره وکړي لیکن دا به موږ ثبات خواته ویسي که بې ثباتۍ خواته ویسي دا دواړه ټاکنې کې کېږي په زرهاو ناکام کاندیدان پخوا کې چې د ریاست جمهوري یو شمېر قدرتمند ناکام کاندیدان هم سره یو ځای شي او د انتخاباتو نتایج نه منل خو اوس زموږ په سیاسي کلتور اوښتی نو کوم حالت ته ځو کله چې پخوانۍ ولسمشري ټاکنې ترسره کېدلې تاسې تلویزیون نه یو سیاسي شنونکي یو ډېر عجیبه مسله مطرح کړله ټاکنو ته تقریبا 9 میاشتې پاتې وې او هېڅ اصلا کاندیدان هم معلوم نه و چې څوک به کېږي ناطاق پوښتنه وکړه چې دا ټاکنې به څنګه ترسره کېږي هغه ویل چې زه یو څه وایم ته یې ولیکه که بیا داسې نه شو بیا هر څه چې وایي هغه بحث دا و چې ټاکنې به داسې کېږي چې یو په ډېر غټ شمېر به نمایندان راځي لومړي پړاو کې به هیڅ څوک ګټونکی نه دویم پړاو کې به هیڅوک بایلونکی نه د په نتیجه کې به ولس راپاڅېږي او وسیع تظاهرات به کېږي مظاهرې به کېږي او سیاسي بنبست به رامنځته کېږي له هغه نه وروسته به نړیوال مداخله کوي هغه څوک چې لومړی او دویم د ترمنځ به جوړجاړی کېږي او حکومت به رامنځته کېږي یعنې هغه وخت کې د شنونکي دغه بحث تر ډېره حده پورې د ماشومانو بحث و او داسې ښکاره کېده چې یعنې هېڅ حقیقت نه لري او هېڅ واقعیت دا بحث نه لري واقعیت سره اړخ نه لګي خو کله چې ټاکنې ترسره شوې داسې ښکاره کېده چې دا نقصه دته چا ورکړي یعنې دا لیکنه او دا توافق چېرته شوی او دا د ده لاسته راغلي په دومره جزئیاتو دا مسله مطرح کړې او په همغه جزئیاتو سره مطرح شوه او عیناً هماسې راوړي لکه تا چې یو څه لیکلي له هغه نه بعد پړاو په پړاو رامنځته وروسته په دې باندې بحث کوو چې کمیسیون چې سره خبرې ورباندې روانې دي دا که انتخابات حتی که ممکن دا به څنګه انتخابات دي او آیا موږ خو یو ځل بیا دغه رقم وضعیت ته نه ځو چې بحران رامنځته شي او بیا کوم بل جانکیري راشي او دغه رقم لوبې وکړي یوه لنډه دمه لرو